السلام علیکم ملګرو. پیر صاحب مفتی منظور مینګل صاحب ته انتهایی سخت جواب ورکړی دی او څه الزامات یې لګولي. اخر ولې نو راځئ د مفتی صاحب نه تاسو د پیر صاحب د خولې نه پخپله واورئ او مفتی منظور مینګل صاحب کومه داسې فتوا ورکړې ده چې پیر صاحب را پاسېدلی او دومره سخت جواب یې ورکړی. نو دا ویډیو ګورئ، خپله رای را سره په کمنټ کې لازمي شریکه کوئ، د غلط کمنټ نه پرهیز وکئ. دا زمونږ علما دي، علمي اختلاف دی دا به پکې راځي، خو زمونږ علما دي الحمدلله او زمونږ د سر تاجونه دي او د قابل احترام دي دواړه. ابن حاجب ته زمونږ منګل بابا ورته د بدعتیانو نه وایي، وی ابن حاجب بدعتي دی. نو ما چې کله واورېدلو ما وی مې دا داسې بې ضرره سړی دی، ابن حاجب داسې بې ضرره سړی دی چې په هېڅ کې هم ګوتې نه وي، چې څوک پسې کې ګوتې وایي خو بیا جنجالونه یې که نه. ابن حاجب باندې چا هم د بدعت قول نه دی کړی. حالا د منګل راولګېده، الله دې ورته هدایت ورکړي. قلت د اطلاع د تاریخ یې ده، څه مې وي د علم التاریخ قلت الاطلاع کې مبتلا راغلی. په ابن حجر باندې حیتمي باندې د بدعتي حکم کې دا مې ته ویلي که نه؟ همې ته ویلي که نه؟ ابن تیمیه څه شو خلاف یې دی بخي. ابن حجر ته وی ابن حجر پرلې درجې کا بدعتي مالی سرلا لاس داسې راغورځومې دا دې څه لګیا دی. اکابرین دیوبند کې راته یو کس وښایه چې چېرته ابن حجر الحیتمي ته بدعتي ویلي، بیا نه سره منم. دغه پرېږده استاد په حدیثو په سند کې راغلی دی ابن حجر، پوهېږې د ترمذي او د بخاري په اجاله کې چې کوم سندونه زمونږ راځي په هغې کې به د ابن حجر راځي بابا دی ستا په سند کې راغلی دی ته ورته چې بدعتي نه. ابن حجر حیتمي هم پکې دی، عسقلاني هم پکې دی او حیتمي هم پکې دی ایستلی دی. د عبدالوهاب الشعراني نه مخکې ابن حجر الحیتمي دی، ښه مار ایستلی دی، مار ایستلی دی. ابن حجر الحیتمي په عجاله کې نه راغلی دی زمونږ په سندونو کې، د صحاحو په سندونو کې. او ابوالحسن الاشعري پروتستانت حنفي دی او تبتزاني پکې شیعه شو. بس څوک پاتې شو؟ ابن تیمیه، انګلیش کې ورته تیمیه وایي، سنومې ابن تیمیه او ابن قیم. نه ابن تیمیه ابن قیم پاتې شو، نور ټول خلک لاړل، څوک پروتستانت شو او څوک د حنفیت نه وتل. دا ټولې غلطې خبرې دي، دا یاد ساتئ. دا په ما ډېرې بدې لګي. دا که په چا ښه لګي زما دا خبرې ښه دي پرې لګي، که په چا بدې لګي زه به ته حق بیانوم، که اورې که نه اورې ستا خپله خواهره. ابن حاجب ښه مزیدار ښایسته په اهل سنت والجماعت کې شامل دی. چې څوک ابن حاجب ته وایي چې دا بدعتي دی دا په خپله بدعتي دی، یا چې څوک ابن حجر حیتمي ته وایي چې دا بدعتي دی دا په خپله بدعتي دی. او چې څوک امام الائمه چې زما عقاید په هغه باندې ولاړ دي، ابوالحسن الاشعري دي ته پروتستانت حنفي وایي، نو زه دوی ته پروتستانت حنفي نه پروتستانت به ته پروتستانت حنفي یم. دا په خپله په نجدیت کې مبتلا دي، د سعودي د ریالونو لپاره خپل دین او مذهب بدلوي. دا دیوبندیت که څوک دغې ته دیوبندیت وایي نو دا د منظور منګل ځان سره جیب کې سنبال کړي. دغه دیوبندیت مونږ نه منو، ښه مونږ هغه دیوبندیت منو چې هغې کې اشعریت ماتوریدیت وي. چې ماتوریدیت او اشعریت ترې نه ووتل نو دا نجدیت دی. دا خو په فروع کې دیوبندي یم او په عقایدو کې نجدي یم. څه په فروع کې څه یم دیوبندي، دا هماغه د معتزله زړو معتزله خبره شوه. په فروع کې حنفي یم او په عقایدو کې څه یم معتزلي یم. امیرانو خیر دی، تاسو زما په خبرو مخه مه کېږئ. ونقله ابو عمرو بن حاجب أيضا من الأكثرين. قال ابن الصلاح والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في رواية بواحد لأن العدل لم يشترط في قبول الخبر ولم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة. بياسوي مسألة تقبل تزكية كل عدل وجرح. دا هر سړي چې هغه عادل او سړي تکړه سړي وي د عدل او د جرح له اعتباري ذکرا کان او انثى حرا کان او عبدا. دون دا ټول خلق چې تقریبا راغلي دي محدثین دې کې اکثر 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 غلامان دي. اکثر امام بخاري غونتی سړی دا د عبیدونو جعفیو. امام ابو حنیفه متعلق ویل کېږي چې دا د عبیدونو خو حماد دا رد کړي دي، دا سره یاد ساتي. ابو داود غونتی سړی د ابن جریج غونتی سړی مړه خو چې څه تپوسونه کوي، د علقمه غونتی سړی، د اشهد غونتی سړی، دا اکثر څه راغلي غلامان راغلي. نو د غلام عبد او د غلام تشکیل باعتباري صرح بالهراقي في شرح الألفية إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد. وصلى الله على خير خلقه
محمد و آله و اصحابه اجمعین.